بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو افغان شیرپویم کیمرمن ناصر یاسر خان دی یو واري بیا د شیرپواري سین استاد په خدمت کې د سترګو د پری کیم سره حاضر ګرانو کتونکو د افتاب احمد خان شیرپو سکندر خان شیرپو لخوا یو ډېر لوی پروجیکټ چې کوم دی هغه په تعاون سره شیرپو ته راغلی د موږ د الشفا دغه ډاکټرانو د سټاف د منیجمنت ډېره زیاته مننه کوو. یقینا په سوونو اپریشن وشو، په سوونو تاسو وینئ چې دا زنانه چې کوم دی دا په قطار کې ولاړې دي او دې خوا ته م بوځمه چې دا تاسو وینئ چې دې اړخ ته چې کوم دی نو باقاعده چشمې ورکوي اپریشن ته چې کوم دی نو دې وخت کې یو شمېر زنانه نارینه چې کوم دی هغه په انتظار کې دي او دغه شانتې پرون 2.5 اپریشن شوي دي او بله ورځ هم چې کوم دی نو ډېر کافي اپریشن شوي دي او تاسو د وړاندې چې کوم دی نو دغه څه دي چې باقاعده د دې انتظام چې کوم دی هغه ډېر ټیک شوی دی. 3 ورځې ورکړې وي، څلورمه کې چې کوم دی نو کیم داخل شو او خو د خلکو شمیره زیاته شو نو 5مه هم درکوي. ګرانو کتونکو زه په دې کې یو په دغه کومه پرون زموږ مرجان علي یو ملګری دی او مرجان علي وی چې زموږ په کلي کې یو بابا و، هغه ته د اپریشن 1.5 لاک روپۍ ویلې وې، ډېر زیات مطمئن و، دغه ځای ته لاړو نو هغې کې پرې وشو او ډېر ورله پریشان و. نو داسې اپریشن پکې د خلکو وشوي چې په 80,000 باندې صرف لینز دی لینز او بیا چې نور هر څه ورسره راجمع کړي نو دا پیسې چې کوم دی نو 1.5 لاک ته رسي. بالکل دا خبره ټیک ده. دلته ولې چشمې چې کوم دی نو پرې ورکوي، دلته دوایانې پرې ورکوي. زه بشیر خان چې کوم دی مننه کوم، هغه سره 2-3 خبرې کوم. پرون ما د سیول ډیفنس چې کوم دی نو ذکر کړو نو بیا وی یاره دغه ویډیو به زه لږه ګورم، ما یې بالکل یې وګورئ په ټولو مخکې چې کوم دی نو شاهجان له سره بیا خبرې کوم. شاهجان له نن څلورمه کې داخل شو، څه صورت حال وینې آینده چې کوم دی خلکو ته؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ډیره مننه علب خان بھائی. په کیمپ خو ډېر تیزی سره روان دی او مریضان ورځ تر ورځه زیاتېږي خو کوشش کوو که دا نن لږ داسې 2 بجو پورې به ګورو، 2 بجو پورې لکه مریضان او خو بیا به زیاتو او کنی نو نن به ختم شي. نو چې دا کم اپریشن نن وشي د دې دپاره به دا چې کوم سرجري والا ټیم دی دا به موجود وي سبا داسې 12 بجو پورې چې دا کوم اپریشن نه کوي دوی په ټایمه ټای چینج کوي یا چیک اپ کوي چې ویکسین ولا شي نو د 12 بجو پورې به دغه موجود وي. که نن کیمپ بند هم شي که نه چې کوم خلکو اپریشنونه کړي نو انشاءالله سبا 12 بجو پورې به ورته هغوی دلته انتظار کوي چې دا چیک اپ یې دوباره وشي، پټی ته وله کولو کې نه کې مینه کې دوی ورته ولو کې او د انشاءالله که خیر دا مونږ خو ډېر په دې باندې دغه شو متاثره شو دا لکه اریان شو چې یاره دا دونه ډېر خلک د سترګو مریضان دي نو انشاءالله که خیر د خانانو دا دغه دی چې یو 3-4 میاشتې بعد بل یو کیمپ په خیري لګو. ستاسو اندازې مطابق څومره مریضان به چیک اپ شوي او څومره اپریشن وشوي؟ یاره علم خان بھائی د پرون ورځې پورې په پیل ورځ باندې تقریبا 1000 او پی ډي شوي وه، په هغې کې 130 اپریشنونه شوي وو. په دویم ورځ باندې 1150 او پی ډي وشوه، په هغې کې 120 اپریشن وشو. پرون چې دی نو 1300 او پی ډي شوي ده، 150 اپریشن پکې شوي دي. دا د اریانتیا خبره ده لکه د 3 ورځو کې نن نه علاوه 400. ستاسو ذهن کې راولم پرون یو ځای کې ناست نو صحافیانو ملګري کولي وي یاره شیرپو کې وي کیمپ لګېدلې ما یو که نه زمونږ کلي کې یو سړي ته 1.5 لاک روپۍ ویلې وي، ډېر زیات ولې پریشان و چاندې ماندې سم نه نو هغه نن کلي ته راغلی وي سم ګډېده ډېر خوشحاله و. هغه اپریشن یې دلته پرې شوی دی. اوس مې یو کس سره دغه وکړو چې ما ته 15,000 روپۍ ویلې وي، هغه بس نارمل و وي نه مې شوې کولی نو هغې اوس وکړه. نو دا کم ډاکټران چې دي دوی وایي چې لکه مونږ په یو مریض باندې د 1,20,000 پورې خرچه په دې اپریشن باندې کوو. خان به یو بل هم دې کې یو اهم خبره دا ما نه هېره شوې وه چې کم مریضان دلته کې اپریشن نه کېږي او لږ نور هم داسې دروند کیس وي میجر کیس وي نو هغه هم د دې کیمپ په توسط سره دوی هسپتال ته غواړي او هسپتال کې که په 15 لک روپۍ خرچ راځي هم به پرې فري کېږي او هلته به په هسپتال کې چې کوم راولپنډي الشفا هسپتال هغې کې به که خیر دا کار هم د دوی هم د دې کیمپ په چټۍ باندې به هلته فري کېږي. داسې هم پکې ډېر راغلي ډېر راغلي او ډېر راغلي. انشاءالله دا یو ښه دغه دی او ډېرو خلکو ته پیدا ورسېده او موږ آینده وخت کې کوشش کوو چې بیا داسې کیمپونه که خیر ولاړ. ما اورېدل چې هسې زیړي کینسر کیمپ هم چې داسې بندوبست کوي ښایي دا زیړي یا دغه کیمپ داسې څه بندوبست کوي. نو د دې نه خو موږ ته لږ ایکسپیرینس و چې موږ وایو چې که خیر آینده وختونو کې چې د زیړي دپاره هم داسې پروګرام وکړو. عام هم چې کوم خلکو ته بیمارۍ دي هارټ دپاره چې کومې بای هغې دپاره انشاءالله کوشش وکړو
نو مشران پکې لګیا دي کوشش شروع کړي کېږي به که خیر انشاءالله. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. بشیر خان تاسو خو سیول ډیفنس نه راغلي څه مو لیدل څه مو کتل او ډیوټي هم څنګه وکړله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان شیرپاو ډیره مهرباني. مونږه خو د آفتاب احمد خان شیرپاو خان او د سکندر خان ډیره شکریا ادا کوو چې هغوی د خپلې علاقې دپاره دا دومره غټ محنت وکړو او د سترګو علاج دپاره دوی دلته موږ دا کیمپ منظور کړو. نو موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې دلته موږ ډېر ولیدل او دا ما ورته خپله زه سیول ډیفینس انسټرکټر یم ضلع کې مې ډیوټي ده. ما خپل سوچ دا مو کو چې یار زه د قوم خدمت مونږ وکړو د خپل کسان مې راوړل ما سره دی کې د خپل ولنټیر خپل سټاف دا ټول ما سره موجوده دی کې او دا وی چې کوم خدمات له اوسه پورې لکه د کوم ډیټ نه د 13 ډیټ نه چې دا شروع شوی دی له اوسه پورې موږ دا خدمات دلته کوو بغیر فی سبیل الله. دا پکې نشته چې موږ له څوک پیسې راکړي یا موږ له نور څه داسې مراعات راکړي. نه نه خدای خدمت دی ځکه چې زموږ د ډپارټمنټ نوم شهري دفاع ده د عوامي خدمت کولی. نو موږ په سچ باندې ځکه دا ټول دلته رالو چې زموږ دا کیمپ کامیاب شي او دا ټول کریډټ چې کوم دی دا شیرپاو خان دی خدای پاک آباد ساتي سکندر خان دی خدای پاک آباد ساتي خدای دې ول نورم دغه ورکړي ځکه چې زموږ د علاقه دا چې کومه دا ټوله په هغوی آباد را او دا د هغوی په محنت سره دا دونه خلک چې رالل دا اوس ما کم از کم زما څلورم پنځم ورځ په خپله په دې کیمپ کې یم. شاهجان جی صاحب پکې خو ډېر کردار ناظم صاحب دا ټول چې کم دي دلته ټول محنت کوي ریم ورو دا ټول دلته چې کم دي موږ سره خپل خدمت کوي لګیا دي او ان شاء الله نن خو ډېر ښه ډیسپلن سره دا ټول خلک راغلل د چا پکې اپریشنونه شو چا پکې علاج شو موږ په دې ډېر شکرګزار یو د الله نه. هغه کمره د سره پاره دا بله داسې څنګه دا سر دلته چې څنګه ټوکن واخلي هغې سره په لاین باندې دا خلک راشي او بیا هغه فارم هغه ته ملو شي ډیټا مطلب د فارم جوړ شي نو هلته لاړ شي کمره نمبر 1 ته هغې کې ډاکټر چیک اپ وکړي بیا ورته ووایي چې هغه چیک اپ وکړي بیا په مشین باندې چیک اپ وکړي د هغې نه بعد هغوی ول بیا یو کارډ ورکړي چې چا د کم نظر د هغې مطابق سره هغوی لکه دغه ورته ولیکي او دوايانې ورته ورکړي عینکې د چا اپریشن ورته وکړي دغې سلسلې سره د هغوی خپل یو اپوینټمنټ ته جاري دی. ګرانو کتونکو نن دغه ویډیو د سره وګورئ شیر کې د سره او دلته کې د ثواب په نیت باندې د سره شیر کې د یو غریب سړي اپریشن پریو شو نو تاسو ته ثواب رسی د دې ثواب د پاره ذات پات پارټي سیاست بالکل نشته صرف د الله د رضا د پاره په شیرپاو RC کې دغه کیمپ لګېدلی پریایي کیمپ او خاص عوام ته چې کم دی نو پکې بلنه ده یقینا د هسپتال سټاف چې کم دی هغه هم په دې کې لګیا دي. ستا څه چلو شو لکه تا دا ابا غنیمه محمد شریف جان پانم صدیق ملا ہے ټنګیمه نه دراغن اته شبلا نظر لپاره نظر کار نه کوي ډاکټر صاحب د تسوي لا کوسه زنانه دنګي دا ټنګیمه پانم صدیق ستا علاج به کېږي ښه ان شاء الله او چشمې به هم درکوي ښه ان شاء الله دوی به هم درکوي ان شاء الله اپریشن به هم درلکوي ان شاء الله او پرې به یې درلکوي ان شاء الله آفتاب خان ته دوا کوه ان شاء الله یا الله آفتاب خان سکندر بابا بوزي امين والسلام بار بار عمرې له بوزي خیر دی ګټې مو سره خبره کوه چې خلک ولا بیا ووټم ورکړي دا داسې عجیبه خلک دي چې بیا دغه نه کوي ښه دا وګوره جی او بارم د تلک شانتي خیمه چې خلک ولاړي بابا بخیر بابا څنګه چللی اپریشن دې کړی دی کله پرونه اوس چیک اپ راغلی نه چیک اپ راغلی او زو بس څه دې مخصوصه کړ چې اپریشن دې کوس درد یا دغه سي داسې خاص هسپتال شانتي اپریشن وکنه خو بس هو خوشاله صحیح ده صحیح مامو ان دوش خبکیږي نه نه دا ابتاب خسرere سم سرere ان شاء الله اور پوقومه د دنه شپو شک لمبارکا ان شاء الله اور پوقوم دا تا دوش حکومت خبکیږي نه دا ان شاء الله حبيبي نظر مولي کم ده نه به راوسته وکړه اي شکر ان شاء الله لا بس الله راول نه بل سال چې به یو کنه تاسو کنه چې تر هغه والسلام والسلام ګرانو کتونکو تاسو ګوره چې باقاعده دلته کې کوم انځا دغه جوړ شوی دی مشتاق لا راشه کنه د سره دوه خبرو کو ګوره هر ځای کې ملګری ولاړ دي دا چنچانی او دا موټر سایکل او دا
څه وایې په دې موقع باندې دا کم کیمپ کې تاسو څه نظر واچو کومو خلکو ته د پیدې میلاو شوې؟ یاره الف خان بھائی داسې کار دی چې دا خو د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو یو ډېر ښه احسان اقدام کړی دی چې د دې غریب السلام علیکم چې د دې غریبو عوامو دپاره یو فلاحي کیمپ لګولی دی ډېرو غریبو خلکو ته چې هغوی ته نورو ځایونو کې لاک 1.5 لاک روپۍ د اپریشن ویلې شوي وي او دلته کې په دې کیمپ کې د هغوی اپریشنونه فری وشو هغې غریبانانو خلکو ته ډېر زیات یو سهولت میلو شو او په کور کې ورته علاج میلو شو. نو دغه زمونږ میشن دی د قومي وطن پارټۍ چې مونږ ټول دا غواړو چې په دې طریقه باندې مونږ دا میشن مخکې بوځو په نورو ځایونو کې هم دغه شانتي فری کیمپونه وکړو دې غریبانانو خلکو ته د آفتاب احمد خان شیرپو د میشن مطابق ریلیف میلو شي هغوی ته ښېګړه میلو شي او هغوی سره مونږ یو قسم لا زمونږ د پارټۍ نه یو ډېر ښه طریقې سره مدد وشي. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو الحمدلله څلورمه ورځ ده چې خدای پاک موږ له دا موقع راکوي ښه لکه نن سبا ژوند هم بیزي دی ایمرجنسي پکې راشي نو څلورمه ورځ ده چې راځو او د دغه کیمپ پرچار کوو یو خلکو ته وړاندې کوو یو الله پاک به موږ له د دې اجر راکوي ځکه چې ډېرو غریبانانو د سترګو د اپریشن لپاره ډېر سوچونه کول چې ډاکټر خو ورته د اپریشن ویلي دي د لنز یې ورته ویلي دي او دا به دي څنګه لګوي او د دې لپاره پیسې چېرته پیدا کوي نو د ډېر به زموږ د خولې نه هم خبر شوي وي او ډېر تاسو شیر کې نن ټوله ورځ ده خو خلک څومره راځي نو هغه اپریشن به هغه به کېږي نامنې نشته دی. ورسره د آفتاب احمد خان شیرپو په لومبنۍ ورځ د دې افتتاح وکړه په خپله راغی او په هره ورځ چې کوم دی نو سکندر حیات خان شیرپو راځي او دلته یې ټول د حجرې یا شرپاوال چې کوم دی نو هغه دلته کې لګیا دي ورکران لګیا دي خلکو ته ټلیفونونه هم کوي پرچار هم ورته کوي او دغه سلسله مخ په وړاندې روانه ضرور سره دا ویډیو شیر کړئ. مننه.